تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. سورة بقرة یو سلا شپږ اویایم نمبر آیات دی. د دې ځایه درېیمه حصه ده د 253 نمبر آیات پورې. په دې حصه کې ذکر د جهاد فی سبیل الله کوي او د بعض قوانینو ضروریه او بیان دی مخکې د جهاد نه. په دې حصه کې 4 بابونه دي. اول باب د 195 نمبر آیات پورې دی. په دې کې لسه امور ذکر کوي، هغې ته تهذیب الاخلاق وایي. د 5 تعلق د زړه سره دی او د 5 تعلق د نور اندامونو ظاهره او سره. بیا 4 احکامات ذکر کوي، هغې ته سیاست مدني وایي. موږ اصولو کې ویلیو چې په ملک کې به امنه په څه باندې راځي، 4 کارونه به کوئ. یو به د ظالم نه د مظلوم دپاره بدل والی. دویم به د مال به په قانون شرعي باندې تقسیم کوي. او دریم به مسله د روجې او 4مه د رشوت نه منع چې د ملک عمله دا به رشوتونه نه علي، نو ملک به امن راشي. بیا به اعلان د قتال فی سبیل الله سره د علتونو کوي او ذکر به د انفاق فی سبیل الله وي اجمالا. لیس البر لا نه د نیکیه صرف دا کار او دا خبره ان تولوا وجوهکم چې تاسو واړوئ مخونو لره قبل المشرق والمغرب، په طرف د مشرق او په طرف د مغرب باندې. نیکي الله یوازې دې ته نه وایه چې تا صرف مخ واړوه په طرف د مشرق او د مغرب باندې. نیکی چې څه ته وایه هغه صفات الله ذکر کړي دي چې دې باندې باقي کله که چای د قبلې قایلی اهل القبله دای ته موږ د کفر نسبت نه کوو تر څو پورې چې د کفر د نښو نه د دې نه یو نښه نه صادر شوي. نیکي من د هغه چا ده منه چې ایمان یې راوړ بالله په الله باندې. دا د تهذیب الاخلاق نه اولنی صفت دی. هغه 5 صفتونه چې د هغې تعلق د څه سره دی؟ د زړه سره دی. په هغې کې اولنی صفت څه دی؟ ایمان بالله. دویمه والیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې. نیکي دا چا قبوله ده چې ایمان یې په الله په ورځ د آخرت. دریم صفت والملائکه او د ملائکو. 4م صفت والکتاب او په کتابونو باندې. 5م والنبیین او په پیغمبرانو باندې. د دې سړیا نیکي علی حبه سره د محبت نه د الله سره. د الله سره محبت دی. دویم قول وات المال ورکیا مال لرا علی حبه سره د محبت نه د دې مال سره.
د مال سره دریم صفت وآت الزکات ورکیا زکات لرا څلورم صفت والموفون او پوروالی کوي بعهدهم په لوزونو باندې د عهدو کله چې لوز وکي مراد پکې درې وانه لوزونه دي عهد الله عهد الرسول عهد الناس لوز یې د الله سره کړی د رسول سره کړی دی د خلکو سره پوره کوي پنځم صفت والصابرین او صبر کوونکي خلک فی البأساء په وخت د تکلیف مالی کې وضراء او په وخت د تکلیف بدني کې چې کله په سره شي مصیبت راشي د مال نو پاګو کې صبر کوي او دانګیا چې د بدنه تکلیف پې نه راشي نو په وخت کې څه کوي صبر کوي او دا منصوب دی په فعل محذوف معنی دا ده امدح الصابرین زه تعریف کومه د صبر کوونکو چې هغه صبر کوي فی البأساء په وخت د تکلیف مالی وضراء د تکلیف بدني کې وحین البعث او په وخت د جنگ کولو کې اولئک الذین لا دغه خلک دی صدقو چې دی رښتیني دي و اولئک هم المتقون او دا خلک الله دی د تقوا دار اول حکم مو ذکر کوي د ملک د امن د پاره یا ایها الذین آمنوا ایمان ولا کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو باندې نافظوله د قصاص اخیستلو فی القتل په وجلې شوي کې دا حکم چاته دی د فرضیت د قصاص دا عمراو ته عمرا حکمرانان پای باندې فرض ده چې دی به د ظالم نه مظلوم لره بدله والیه او دا حکم به نافذ کی نه په ملک به امن راشي او چې کله په دې څلورو احکاماتو کې چې هغه د ملک د امنیت سبب دی په دې کې یو حکم هم نافذ نه وي او یا ناقص وي نو په ملک یې امن نشي راتللی په بله طریقه باندې ایمان والا کتب علیکم القصاص فرض کړی شوی دی په تاسو باندې قصاص نافظوله فی القتل په وجلې شوي کې یا معنی داسې وکړه ایمان والا فرض کړی شوی ده په تاسو باندې القصاص ځان پیش کوله قصاص فی القتل په وجلې شوي کې څوک دی وجلی دی نو څښتمه به ځان پیش که قصاص ته الحر علی یزاده به وجلی شي بالحر د آزاد په بدله کې والعبد بالعبد یو غلام به وجلی شي د غلام په بدله کې والانثى او زنانه به بالانثى د زنانه په بدله کې فمن عفی له چاته چې معافي وکړی شوله دینه مراد څوک دی د دینه مراد قاتل دی قاتل ته معافي وکړله چې لکه قصاص ته نه نالو او دا د طرفه د ورثاو نه وشوله یا بعضې دیت یې معاف کو یا قصاص معاف کو نو چې چا معافي نه ده کړې نو هغې ته به دیت ورکړي مثال کې لس ورونه دی او پلار یې چا وجلی دی نو په دې لسو ورونو کې پنځو معافي وکړله چې موږ ترېنه قصاص نالو نو بس د دې پنځو حق هم ساقط شو اوس به دې پنځو لره دیت ورکړي او دا پنځو حقه د دیت لاړې نو 50 اوښان به وله ورکړي نه لای فمن عفی له چاته چې معافي وکړی شوله من اخیه د طرفه د رور د ده نه شیئونه د څه څیزه مراد د دې نه څه دی من اخی د دې نه مراد ورثه دي معلومه ده شوله چې په قتل د مؤمن باندې سړی کافر بالمعروف د شریعت مطابق و اداون الیه او سپارلی دی الیه دی تابع احسان په ښه طریقه دا حکم چاته دی دا قاتل ته دی چې سان قصاص معاف کو کنه سپکوالی دی ستاسو ته من ربکم د طرفه د رب ستاسو نه دا څه دا معافي چې تا ته وکړله نو دا سانتیا ده په تاسو باندې
ذالک تخفیف دا سانتیا د من ربکم د طرفا د رب ساسونه ورحمت والله رحمت دی. فمن اعتدى چا چې زیته وکړو بعد ذالک پس د دینا مراد د زیته نه څه دی هلکه معافي شوې ده او د هغې باوجوده ته راولګېدې او سړی دې مړ کړو نو دا ظلم دی ګوره زیتی دی نه چې معافي دې وکړله نو بیا به څه نه کې بیا به بدله نه الي او زیتی به نه کړي. فمن اعتدى چا چې زیتی وکړو بعد ذلک پس د دې نه فله لایده لره عذاب علیم عذاب دی دردناک. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب دا حکمت ذکر کیا په د قصاص په مسله کې. ولکم علی تاسو لرا فی القصاص په بدلا غسلو کې حیات ناشنا ژوند دی یا اولی الالباب خاوندانو د عقل ژوند پکې څنګه دی حالان کې دا خو سړی مړ کړو چې قاتل مړی کړی دی نلای دا قاتل دی ځان وسپاري د مقتول ورساو ته نو په دې خو ژوند نشته. جواب دا دی چې په بدلا غسلو کې ژوند دا دی چې په دې کې بعد د نورو جان بچي. لکه مخکې جاهلیت زمانه کې دا مسله وه چې څوک به څه مړ کړله نو بیا به د هغه په بدله کې دوه او درې وژل. دارنګې کو دوه او درې به مړ نه کړل نو چې چا به مړی کړی و هغه به پټ شو او چې په خاندان کې به ښه مخوریز سړی او د خبرې سړی به و نو حقه به یې وجو. نو کو دا قاتل دا ځان وسپاري قصاص ته نو الله وایي دا سبب د نورو د ژوند دی به د نورو ژوند محفوظ شو. نو ګوره دا دې زمانه کې دا مسله ده. اوس زمانه کې ګورې که نه اکثر خلک چې مړی ترېنه وشي نو په خاندان کې مخوریز سړی ګوري وایي مړه وایي دا د خبرې سړی ته مړ کړه نو هلکه ظالمه هغه هم ظلم کړی او مړی کړی او تا پسې د بره ظلم وکړو نو چې کم بې ګناه دی او دارنګې هغه څه ګناه نشته نو هغه دې پکې مړ کړو نو دا خو ناروا ده حرام دی تم قاتل وګرځېدلي او هغه هم قاتل وګرځېدل. دارنګې کو ته د یو په بدله کې دوه مړه کړي او یا پکې درې مړه کړي نو د هغې باوجود هم ته ظالم وګرځېدلي په هغې باندې چې یو دوه درې وژني نلای ژوند دله پکې دی کو دا حکم هم نافظ کړو. ولکم او تاسو لرا فی القصاص په بدلا سلو کې حیات ژوند دی یا اولی الالباب ای خاوندانو د عقل لعلکم تتقون د دې دپاره چې تاسو بچ شئ د ظلم نه. دویم حکم ذکر کوي د ملک امر به په څه راځي نلای کتب علیکم فرض کړی شوي دی په تاسو باندې اذا حضر احدکم الموت کله چې نږدې راشي یو ستاسو نه ته سختۍ د مرګ این ترک خیره کو پریښې وي ماله الوصیه وصیت دا د کتبه دپاره نایب فاعل دی. ای کتبه الوصیه وصیت د باندې فرض دی کو چرته علامیه د مرګ د باندې راغلي امراض چې هغه تا ته پته ده چې یاره داسې مرض کې مبتلا شومه او داسې بیمارۍ کې مبتلا یم چې د دې نه به روغ بېرته پانه څمه نو په کار دا ده چې ته وصیت وکړه د مال چاله وکړه للوالدین مور او پلار لره والاقربین او خپلو خپلوانو لره بالمعروف د شریعت مطابق حقا علی المتقین العیده لازمه ده په فریضه. شاه ولی الله رحم الله وایي دا آیت منسوخ دی د قرآن کریم په هغه 15 آیاتونو منسوخو کې شاه ولی الله رحم الله فوز الکبیر کې ذکر کړي دی نو یو آیات دا منسوخ دی. دا منسوخ دی د سورت نساء بیان شوي او مقرر شولی نو رسول الله فرمایي چې کله وارثي وارثه نو د الله نبی وی لا وصیت للوالدین او لا وصیت لوارث
د الله نبی وی والدین له وصیت نشته او دارنګه نو اوس هغه وارثین چې د هغې حصه په قرآن سره ثابت دی د مور او پلار حصه قرآن ذکر کړي د ښځې حصه قرآن ذکر کړي د نونو حصه قرآن کریم ذکر کړي د خاون حصه قرآن کریم ذکر کړي ده د مور او نیا حصه قرآن او د دې والدین نه مراد هغه والدین دي چې کافری ګوره دا مسله میا څه دی مراد دی هغه والدین چې هغه کافری نو هغې له وصیت استحبابي دی آی سره یو ښېګڼه ده د دې دپاره چې یاره د دوی دغه وشي د هغې اسلام ته زړه مایلی شي چې موږ له اسلام برخه راکړه او موږ له اسلام یو حصه راکړه نو په دې بنیاد باندې هغې له وصیت شته څه شی وایي کوم ځای دی څه وایي ولې څه وجه ده اواز یې صحیح نه دی که نه دغه دی چا اپې مو سټل شوی اواز یې صحیح نه دی دغه شګنی سیټ دی دا خو په دې طرف سر کې دی که نه ده شیشه به نه رارسي که نه سیوی ده ها سلو دی وای دا شیشه ته رادرې که چې دا راسي که نه نه رارسي که رارسي تر پسې اوږد دی څه وایي الجبار صاحب ده دا که مسله ده هغو ته مې رینګ کړی دی هغه یې چېرته یې پې مسټټ شوی دی دا وایي دا شیشه ولګوه نه دغه شیشه خو نه ده نو شیشه خو دا غټ هغه دي دا کوتري دي دا نور غټ دي دغه ها دا بس څه وکړو ځینې خلکو ته دغه دا سټاپ کو دغلته ورځي دا بیټري دغلته وروله څه شي دا بیټري وامه که نه دقه سر ته یې وخېږي